بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. درود شریف و اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دې آیت کریمه اوله جمله کې لک تشریح او تفسیر شوی. ایمان ستوي او فروق اسلامیه د ایمان بارکه مختلف نظرونه لري، دا غي بیان شوی، د غیب تشریح شوی. یو مسله هغه دا ذکر شوی و چې ایمان لغت کې تصدیق ته وایي. تاسو ته ما ویلو چې دا هغه تصدیق نه دی چې کم په اوایلو د کتبو د علم منطق کې ذکر کیږي. دلته عام طور خلق یو اختلافي مسله بیانوي چې د علم غیب مسله ده چې دا نبی یا ولی ته حاصل دی او کنه دی حاصل. دا مسله زنه کوم ځکه ډېره اوږده هم ده او موږ او تاسو به د قرآن کریم تفسیر باندې زور ولګو. دا مسائل بیانول د نورو خلکو نورو علماو کار دی، هغوی به بیانوي، تاسو یو زده کوئ. صحیح ده انشاءالله. دا که اوس موږ بیانو نو ټیم پې ډېر به ولګېږي. دومره به ووایو چې دلته ایمان عبارت د تصدیق نه دی، دا تصدیق شرعي دی، تصدیق منطقي نه دی. تصدیق شرعي بیل شی دی او تصدیق منطقي بیل شی دی. د تصدیق شرعي او تصدیق منطقي په منځ کې 9 فرقونه دي. اول فرق دا دی تصدیق شرعي یا تصدیق ایمانی مختص دی د یقین او د اعتقاد جازم مطابق پوری. نو جهل مرکب ظن دا ترنه خارج شل. په خلاف د تصدیق منطقي هغه اعم دی او شامل دی اقسام اربعو ته چې هغه د عبارت دی د ظن، جهل مرکب، تقلید او یقین. نو ظن او جهل مرکب دا په تصدیق منطقي کې شامل دي او په تصدیق شرعي کې نه دي شامل. دیم فرق دا دی تصدیق شرعي متعلق دی د جمیع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم پورې، نه دا چې عام دی د ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم وغیره سره. تصدیق شرعي دی ته وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو خبرو به تصدیق کې. او تصدیق منطقي عام دی، د ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم پورې خاص نه دی. د بل سړي په خبره دی تصدیق وکړو، دی تم تصدیق وایي. پې پوه شوئ؟ اوس راو سړی راپاسي، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره ومني بلې نه مني، نو دی مصدق شو په تصدیق منطقي سره، خو مصدق نه دی په تصدیق شرعي سره. ذکر تصدیق شرعي متعلق دی د جمیع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم سره، او تصدیق منطقي متعلق نه دی د جمیع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم سره. بعض ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم تصدیق وشم
دا تصدیق منطقی شو خو تصدیق شرعی نه دی. دریم تصدیق ایمانی شرعی مختص د اختیاری پوری او تصدیق منطقی مختص نه دی د اختیاری پوری، په اختیاری او غیر اختیاری دواړو کې راتلی شي. څلورم تصدیق ایمانی مختص دی د یقین تسلیمی پوری او تصدیق منطقی عام دی که تسلیم ور سره و او کنه. تصدیق شرعی دی ته وایي چې یقین به دې وي او د یقین نه وروسته به غاړه ایښودلي، او تصدیق منطقی کې تسلیم ضروری نه دی. هغه څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصدق وي خو منکر وي عنادن، دې ته مصدق شرعا نه ویل کیږي، او مصدق په تصدیق منطقی سره ورته ویل کیږي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ پنځم فرق تصدیق منطقی فرد علم دی او تصدیق شرعی فرد عمل دی. هلته خو موږ علم دو تقسیم ته منقسم کو، تصدیق او تصور، او دلته دا تصدیق ایمانی چې دی تصدیق شرعی دا فرد علم نه دی، فرد عمل دی. ځکه عمل د جنان دی کنه. شپږم تصدیق منطقی د مقولې د کیف نه دی، مذهب منصور دا دی، او تصدیق ایمانی د مقولې د فعل نه دی. وم تصدیق منطقی په غایبات او محسوسات دواړو کې استعمالیږي، او تصدیق ایمانی صرف په غایبات کې استعمالیږي. اتم تعظیم تصدیق منطقی کې تعظیم د مخبر ضروری نه دی، او تصدیق شرعی کې تعظیم د مخبر ضروری دی. په دې خبره تاسو سره خلاص. نهم تصدیق منطقی جهود سره جمع کیږي او تصدیق ایمانی جهود سره نه جمع کیږي، بلکې جهود د کفر یو قسم دی، د تصدیق ایمانی ضد دی. مونږه کشران طالبانو بریلیانو به مونږ سره لانجې کولې، دا دلیل به پیش کو چې نبی علیہ السلام ته علم غیب شته. هغې به ویلې دلیل څه دی؟ الذین یؤمنون بالغیب. وایي د دې کې تفاسیر لیکلي چې یصدقون بالغیب، او تصدیق فرد علم شو، قسم د علم دی، او مقسم په اقسامو کې معتبري کنه. نو الذین یؤمنون بالغیب معنا به داسې شي الذین یعلمون بالغیب، علم غیب وایي ثابت شکه. تاسو په پوه شئ په دې خبره؟ نو جواب دا دی چې علم بالغیب ثابت شو، علم الغیب خو نه دی ثابت شوی، او جګړه په علم الغیب کې ده که علم بالغیب کې. دا یو دین دا دی ښځه علم غیب ثابت شو نو بیا خو ستا نیات هم ثابت شو. الذین هدى للمتقین، په دې کې خو ټول خلک راله کړه، ته ستا نیکه او نیام پکې راغله، نو بیا د نیام عالمه په غیب وشوه، صرف نبي خو پکې رانغی کنه. تاسو حال دا چې دوی ټولو ته علم غیب خو نه ثابتوي کنه. دریم جواب به ورته وکړئ چې دا تحقیقي جواب چې دلته د یؤمنون تفسیر تفاسیرو کې په یصدقون سره شوی، د هغې نه کم تصدیق مراد دی؟ د هغې نه تصدیق شرعي مراد دی. او ته چې یعلمون ته اوړئ نو هغه خو تصدیق منطقي دی چې فرد علم دی کنه. تاسو په دې پوه شئ؟ متقیان څوک دي؟ درې صفتونه. اول صفت الذین یؤمنون بالغیب، ها کسان دي چې ایمان لري په غیبو. دویم ویقیمون الصلاة، او پابندۍ سره کوي منځونه.
دا دویم صفت دی هغه عقیده و دا عملو د یقیمون څه معنا ده یقیمون د اقامت نه دی علامه بیضاوی د اقامت څلور معناګانې ذکر کړي ښه او راجحه معنا دا ده ویقیمون الصلاة مواظبت او همیشواله کوي پابندي کوي په مانځه اقامت الصلاة شریعت کې څه ته وایي اداء الصلاة باوقاتها وارکانها وشرائطها وسننها وآدابها د دې ټولو خیال پکې ساتي نو دې ته اقامت وایي صلات لغت کې دعا ته وایي یا تحریک صلوین ته وایي په اصطلاح د شریعت کې عبارت د ارکان مخصوصونه او د افعال مخصوصونه په اوقات مخصوصه سره د شرایط مخصوصه سره دې ته صلات وایي صلات قرآن کریم کی لفظ د صلات ته 50 کرته ذکر دی او په ډېرو مواردو کې صلات مقارن ذکر کوي د زکات سره ځکه صلات بدني دی او هغه مالی دی صلات سره سړی نه تکبر وزي او زکات سره سړی نه بخل وزي او دا دوه بد صفتونه دي په انسان کې ځکه د دواړو په منځ کې قران ذکر کوي ومما رزقناهم ينفقون او د باز هغه نه چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي دا دریم صفت دی د متقیانو صرف په مانځم اکتفا نه کوي کمال موږ ورکړی دی د هغې نه خرچم کوي د الله لاره کې انفاق ومما رزقناهم دا جار و مجرور متعلق دی تر ينفقون پوری او مما کې دا من تبعیضیه دی د بعضې هغه نه چې موږ ورکړي دي دوی ته لګئ رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي دې کې اشاره د دې خبرې ته چې دا اعطا زموږ د طرفه ده او دا تفضل او احسان دی او بیا دې مکلف ګرځول شوی دی په ورکولو مونږ دله ورکړې ده او بیا دې مکلف شوی دی په دې چې نورو له به ورکوي رزق څه ته وایي رزق مصدر دی جمع ارزاق راځي یا په فتحې سره او یا په کسرې دواړو سره استعمالیږي په یو صورت کې به اسم مصدر شي په یو صورت کې به مصدر شي رزق د عطا په معنا سره هم راغلی رزق د حصې په معنا سره هم راغلی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون تاسو خپل حصہ دا غنئ دا ګرځولې دا چې تاسو تکذیب د نبی کوئ بیا دې کې اختلاف دی د معتزله او د
اهل سنتو چې حرام رزق دی او که نه دی. معتزله وی حرام رزق نه دی، اهل سنت والجماعت وی حرام رزق دی. تاسو په دې پوه شئ؟ دې تفسیر شرح قائد وغیرہ کې تاسو ویلی دي که رزق معنا خپل حصہ شي نو سوال دار چې حصہ دته مقرره ده نو دې څنګه خپل حصہ بل ورکي؟ دا خو دته لیکل شوی چې دا به دی خوري، د در نشو نیما به په دې شي کېږي، دا به څنګه کېدی شي چې دا د بل چاته ورکړي؟ نو بیا د ينفقون څه معنا شوه؟ نو تفاسیرو جواب کړی دی، هغوی د رزقناهم نه لاندې لیکلي و مما رزقناهم معنا و مما اعطیناهم ينفقون. د رزق معنا یې په اعطا سره کړې، هغه چې مونږ دوی ته ورکړي دي لګوي، نو هغه داسې خو نه ده چې ټول مې دله څه ورکړي، ټوله د ده حصه ده، د بل چا حصه هم پکې شته. دلته د رزق نه څه مراد دي؟ بعضی وی دلته د رزقناهم نه مراد زکات دی، و مما رزقناهم ينفقون، دا هغه مال نه چې مونږ دوی ته ورکړي بعضې خرچ کوي، یعنی زکات ورکوي. او قرینه دا پیش کوي چې مقارن د صلات سره زکات دي. لیکن جمهور وی چې مراد د رزقناهم نه ټول حقوقي واجبه دي او صدقات نفلیه او انفاق په نفس باندې او په عیال باندې. دیو جنا علامه خازن وی په دې کې داخلي کې انفاق د واجب لکه زکات او نظر او انفاق په نفس باندې او په عیال باندې، ټولې خبرې پکې داخلي دي. بلکې علامه قرطبي رحمه الله پکې نور عمومم کوي، هغه وی ومما رزقناهم ينفقون ومما علمناهم يعلمون. هغه څه چې مونږ دوی ته بعضې د هغه نه چې مونږ دوی ته ورکړي دي خرچ کوي، نو په دې کې ټول څیزونه داخل دي، تر دې پورې چې علم هم پکې داخل دی. نعم ظاهره او نعم باطنه دواړه پکې داخل دي. نعم ظاهره مال دی، دام خلکو له ورکوي، نعم باطنه هم پکې داخل دی، علم خدای ورکړی دام مصرف کوي، دام انفاق فی سبیل الله. ځکه حدیث کې دي علم لا یقال به ککنز لا ينفق منه، هغه علم چې په هغې باندې قول نه کېږي، چاته ښودل کېږي نه، داسې ده لکه خزانه چې او مصرف او خرچه ترې سړی نه کوي. مینې ځکه ذکر کوي، اشاره دې خبرې ته وکړه چې ټول مال به نه ورکې. ولا تجعل یدک مبسوطه، لاس به ډېر پراخه کې نه چې ځان نه دې سخي ارسلا خان جوړ کړی او بس ټول ورکې کور ته هېڅ هم پرې نه دی، بیګاله به بیا کور کې حالات خراب وي. او داسې مه کوه ولا تجعل یدک مغلوله، لاس بندوه مه چې بلکل مصرف نه کې، خرچه نه کې. مالداره خلک به یې سړی حیران شي او ټیپر او ساک به اخلي، لرې به یې را روان کړی، لرې ګوتای کې قسم دی زه خو ډېر خفه شم. تاسو کتلی دي او دې نه دی خبر چې مرګ را روان دی، زر زر دا پیسې ختمول پکار دي. قسم دی ګوره مرګ را روان دی که نه دی، پاتې کېږي نو بس په خپل ژوند دی زر زر ختمول پکار دي. ينفقون د نون او فا چې په ابتدا کې راشي، د دې چې اکثره څومره مادي دي هغه ټولې دلالت په اخراج باندې کوي، نفت، نفق، نفخ وغیره چې څومره الفاظ دي هغه په اخراج دلالت کوي. انفاق معنا اخراج کوي، دا مال راوباسي د جیب نه بهر ورکوي خلکو ته. نو متقي درې صفتونه دلته ذکر شو،
یو تعلق د عقیدې سره، دویم تعلق د عمل سره، دریم تعلق د اخلاق سره. او مالدار خلک چې انفاق کوي نو بیا به څوک دشمنی نه کوي، حسد به ورسره غریبانان نه کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. او هغه کسان دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړلی شوی دی تا ته او په هغه څه چې نازل شوي دي من قبلک پخوا ستانه، وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین لري. دا آیت د چا باره کې دی؟ دې کې دوه قوله دي، یا اهل کتاب د دینه مراد دي او یا مومنان د امت محمدی مراد دي. و سوال دار که د دینه مومنان د امت محمدی مراد شي نو بیا واو په منځ کې ولې راوړو؟ معطوف لئی په منځ کې خو تغایري، نو د الذین او دا الذین دا خو دا دواړه متغایر شو کنه. تاسو په دې سوال باندې پوه نه شئ؟ که چېرته د دین هم مؤمنان د امت محمدي مراد شي، الذین یؤمنون بالغیب د هغې نه مؤمنان د امت محمدي مرادي، نو دا ووی په منځ کې ولې راوړو؟ نو جواب دا دی چې دلته تغایر فی صفات راغلی دی او دا تغایر فی صفات نازل کړی دی په منزله د تغایر د ذواتو. او کوم ځای کې چې تغایر د ذوات وي نو هلته حرف عاطف راوړل کیږي، نو دلته هم حرف عاطف راوړو چې تغایر د صفاتو نازل شوی په منزله د تغایر د ذواتو، چې که صفات هلته بدل صفتونه او دلته بدل صفتونه دي. دا په هغه صورت کې چې د الذین یؤمنون بما انزل الیک نه مراد امت محمدي شي، نو بیا به د متقیانو 15 صفتونه ذکر شي. متقیان نه به صرف امت محمدي مراد شي. اول صفت ایمان بالغیب، دویم اقامت الصلاة، دریم مما رزقناهم ينفقون. څلورم صفت ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او پنځم صفت وبالآخرة هم یوقنون. 15 صفتونه به ذکر شي. او د دې بل قول مطابق اهل کتاب مراد شي. نو بیا سوال دا دی چې دا اهل کتاب مراد شنو دا په متقین کې داخل دي که نه دي داخل؟ نو جواب دا دی چې دا والذین دا به یا عطف متقین باندې یا به عطف په الذین باندې. که په الذین باندې عطف شي نو بیا په متقین کې داخل دي، معنا به داسې شي چې متقین دوه ډلې دي. یو هغه ډلې دي چې د شرک نه ایمان ته را نقل شوي دي، دویم والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه خلک دي چې د ایمان نه په کتب سابقو کې د هغې نه را نقل شوي دي ایمان ته به محمد صلی الله علیه وسلم، د دین سماوي نه دین سماوي ته را نقل شوي دي. په دې خبره باندې پوه شئ نو فرق به پکې دا راشي. د متقینو دوه ډلې شوي، او که دا والذین د عطف شي په متقین بیا په متقین کې نه دي داخل، معنا به داسې شي قرآن کریم هدایت دی د متقینو دپاره او د هغې کسانو دپاره ده چې ایمان لري بما انزل الیک وما انزل من قبلک. نه بیا به د متقین نه عامه معنا مراد نشي، بلکې د متقین نه به مراد متقین عن الشرک شي. نو اوله ډله متقین عن الشرک دي او دویمه ډله خو متقین عن الشرک نه دي که د سماوي دین نه سماوي دین ته را نقل شوي که. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ؟ والذین او ها کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بما پاس انزل الیک چې تا ته نازل شوي، وما پاس انزل من قبلک چې تا نه مخکې نازل شوي. دلته یو سوال دی، هغه دا دی
چې اول الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا خو په ایمان بالغیب کې داخل وکنه، ایمان بالغیب کې دا داخل و، نو دا دوباره ولې ذکر ک؟ نو که چرته د متقینو نه مراد صرف امت محمدی شي نو بیا به دا اعتراض وارسی چې ایمان بالغیب کې خو ایمان بالکتب نازل و، نو دوباره ولې ذکر ک؟ جواب دا دی د اهتمام او د شرف د وجې نه ذکر ک، تصریح وکړه بما علم ضمناً د شرف د وجې. دلته یو بل اعتراض دی چې ایمان بلري پاغه څه انزل الیک چې تا ته نازل شوی، او نبی انزلی صيغه د مجهوله ذکر کړه چې تا ته چا نازل کړی دی، دا مجهوله ولې ذکر کړه؟ جواب دار مجهوله ذکر کړه چې منزل معلوم دی چې چا نازل کړی دی، فاعل معلوم دی نو ځکه متعین نک، هر چا ته معلوم دی چې کتابونه څوک نازلوي؟ الله. دیم اعتراض دار چې انزلی صيغه د ماضی استعمال کړه، ایمان لري په کتاب چې نازل کړل شوی دی تا ته، نبی علیہ السلام ته ټول کتاب نو نازل شوی په دې وخت کې کنه، بعضی کتاب نازل شوی، نو بعضی نه تعبیر څنګه په کل سره وکړو؟ تاسو په دې سوال پوه نه شئ. ایمان لري په کتاب چې تا ته نازل شوی دی، دې وخت کې ټول نو نازل شوی کنه. جواب دا دی چې دلته د کم سیز اراده الله کړې و، وعده یې کړې و، د الله په وعده کې مخالفت راځي، نو د هغې نه تعبیر په ماضي سره وکړو. د څه دپاره وکړو؟ ځکه اخبار د باري دی، انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل نه ټول قرآن مراد دی، د ټول قرآن وعده شوی وه، دا خدای په وعده کې مخالفت نه راځي، دا یې نازل که په منزله د چا؟ محقق، لکه چې واقعي نو ځکه ماضي ویاري. یو جواب. دویم جواب دا دی یا یې تغلیب د منزل و که په غیر منزل باندې، څه حصه نازله ده څه نه ده نازله، دا نازله چې کومه حصه ده دې ته غلبه ورکړه په غیر نازله باندې، ټولې داسې فرض کړه لکه چې نازله وي، دې ته تغلیب وایي. دریم جواب دا دی چې کله داسې هم کیږي چې د بعضې کتاب نه تعبیر په څه سره وشي؟ په کتاب سره، په ټول کتاب سره. د دې دلیل سورة الجن کې چې پیریانو وایي څه وایي؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، خو ټول بعضې دوی خو ټول نه اورېدلی د نبي علیه السلام سره، بعضې اورېدلی د بعضې نه تعبیر په چا سره وکړو؟ کل سره وکړو. یا داسې سورة احقاف کې انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، مونږ داسې کتاب واورېده چې نازل شوی دی وروسته د موسی علیه السلام نه، کتاب هم واورېده، کتاب خو ټول نه اورېدلی، بعضې اورېدلی و که نه، بعضې نه تعبیر په کل سره کېږي. دلته هم دقه شان چل وشو. دوی ایمان لري په هغه څه چې نازل کړلی شوي دي تا ته، وما په څه ایمان لري انزل من قبلک چې نازل شوي دي مخکې ستا نه. سوال دا دی چې په دې خو مؤمنان د امت محمدي هم ایمان لري، په قرآن به هم ایمان لري او په کتب سابقو به هم ایمان لري، نو د دوی تخصیص د څه دپاره دی؟ جواب دا دی د هغوی او د دوی په ایمانونو کې فرق دی. څنګه؟ دوی په ما انزل من قبلک باندې ایمان لارت، ایمان تفصیلی، او اوس مکلف دي چې په قرآن به ایمان راوړي، ایمان تفصیلی. امت محمدی مکلف دی چې په قرآن به ایمان راوړي، ایمان تفصیلی.
او په کتب سابقو به ایمان راوړي ایمانی اجمالی چې دا د الله د طرف دی په پیغمبرانو نازل شوي دي. نه نور تفصیل پکې نشته ځکه په عمل مکلف نه دي په کتب سابقو باندې. دوی خو هغه وخت کې مکلف و په عمل باندې په کتب سابقو دی وجه نه جدا ذکر کړ فرق پکې راغی. پاک کتابونو ایمان لري چې نازل شوي دي ستانه وړاندې من قبل کی اشاره ده دی خبرې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبی نه راځي. سلسله د وحی منقطع ده نور وحی نه راځي. ځکه کوي نو داسې به ویلي وي وما انزل من قبلک ومن بعدک او ایمان لري په څه چې تا نه مخکې نازل شوي دي او په څه چې تا نه به وروسته راځي. وروسته سنو نو ځکه بعد ذکر نه او په آخرت باندې هم دوی یقین لري. دا بالآخرت جار مجرور متعلق دی تر یوقنون پورې. دا تقدیم د دو وجو نه شوی. یو وجه خدا دا چې د آیاتونو ترتیب انتها په نون سره راځي یا میم سره. حرف آخر د آیاتونو نون یا میم دی په دې صورت کې. که دا مؤخر شوی وی نو د آیاتونو دا ترتیب خرابېده. دې د وجې نه مقدم کو. یو دویمه وجه دا ده چې د تخصیص دپاره مقدم کو او دلته تخصیص معتبر دی. ولې ځکه دوی په آخرت باندې خو یهود او نصارا و اهل کتاب ایمان لاره کنه خو څنګه ایمان په لاره لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا او لن تمسنا النار الا اياما معدودا. سو رزي به مونږ ځو ورته او جنت ته به نځي مګر یهود بځي یهودیان به نصارا به نصارا بځي. د دې دا یقین و په آخرت. صحیح شو. نو الله وی صرف په آخرت باندې هم دوی یقین لري. څنګه یقین لري لکه مؤمنان چې پې لري. نو دا بالخصوص ځکه ذکر کا چې دوی خو په آخرت یقین لاره خو هغه یقین نه د دوی او د دې مؤمنانو په منځ کې به ما به الامتیاز دقی چې دوی د مؤمن ډلې لره داخليږي صرف په آخرت به صحیح ایمان لري لکه مؤمنان چې څنګه لري. دا به بیا مراد شي. یقین څه ته وایي؟ یقین مصدر د باب ضربه نه ده. ماضی یقانا ایقانا استیقانا تیقانا دا ټول په یوې معنا سره راځي که د دې ټولو ابوابونه راشي. اصطلاحي معنا د یقین څه ده؟ اتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا. علم مضبوطول په نفع د شک او شبهې سره د علم نه په طریقې د نظر سره یا په طریقې د استدلال سره. دا یو تعریف شو. دویم تعریف د یقین هو العلم الذي لا يحتمل النقيض. هغه علم دی چې د نقیض احتمال پکې نشته. د یقین اطلاق په علم د باری تعالی کیږي او که نه کیږي. نه د خدای علم ته یقین نشي ویل کېدی د دواړو تعریفونو په بنیاد. د اول تعریف په بنیاد خو ځکه چې نظر او استدلال پکې دی او د الله تعالی علم بغیر د نظر او استدلال نه دی. د دویم تعریف په بنیاد ځکه د الله په علم د یقین اطلاق نه کیږي چې د الله په علم کې خو نقیض نشته. په الله ځکه اطلاق نه کیږي که یقین د الله په علم اطلاق وشي نو الله ته به بیا موقن وویلی شي. او حال دا چې اسما د الله تعالی توقیفي دي د الله په نومونو کې موقن نشته. د اول تعریف مطابق علوم بدیهیه هم د یقین نه خارج شول ذکر نظر او استدلال پکې راغی. او د دویم تعریف مطابق پکې داخل دی هو العلم الذي لا يحتمل النقيض. مشاهداتو کې خو احتمال د نقیض نه کړ. سوال دا دی
دی نور سیزونو سره چې کوم مومن به او د هغې سره د یؤمنون لفظ استعمال الذین یؤمنون بالغیب یو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک الته یؤمنون لفظ استعمال او آخرت هم مومن به د دې سره یؤمنون لفظ استعمال نه کا دې سره یوقنون لفظ استعمال دا ولی دا ځکه چې پاغه نورو کې ایمان کافی دی او په آخرت باره کې ستا ایمان هله ناپی ګرځي تا ته چې کله د یقین راشي یقین د ایمان نه لږ ورخوا شي یقین درجې ته ورسي په آخرت باندې یقین لري په آخرت چې سړی تصدیق د آخرت وکړي دا مؤمن شه خو د آخرت دا تصدیق دته مفید نه دی دې دپاره مفید دی چې دی د زمرې د غیر مسلمونه د مسلمانانو زمرې او ډلې ته داخل که دومره مفید دی دوزخ نه به جنت ته داخل کې دومره مفید معاشره ورسره نشي جوړېدی د آخرت باندې یقین کول او ایمان لرل دا یو انقلابي عقیده ده دې سره معاشره صحیح کېږي ته بدعمله سړي چې په آخرت یقین هغه بدعملي کوي دا غل چې په آخرت باندې یقین هغه غلا کوي د مرداران دا غلط کارونه سودخواره او دا چې غلط کارونه کوي دوی په آخرت یقین شته ایمان خو شته که نه کافر خو ورته نه وایي که په آخرت ایمان نه خو بیا خو مسلمانان نه دي ایمان خو شته خو یقین یې نشته نو ځکه یقینون ویل چې آخرت به ستا دپاره هله کارآمد شي معاشره به بیا هله جوړه شي د آخرت په عقیدې چې ستا یقین راشي ځکه تبلیغي حضرات چې وایي د ایمان او د یقین خبره به کېږي یقین دا ډېره بهتره خبره ده یقین اعلی مرتبه ده نو ځکه دلته د آخرت سره یقین ویلی آخرت تانیس د آخر ده بکسر الخا او آخر اسم فاعل د آخرو آخره یا آخرو ده او آخر په معنا د متأخر سره او آخر چې شي په فتحې د خاص سره دا د اسم تبذیل صیغه ده دا د آخر او د آخر په منځ کې لفظي فرق شي معنوي فرق دا دی چې آخر په معنا د متأخر سره نقیض د اول دی او آخر په معنا د غیرو سره دی غیرو سره تاسو په دې خبره پوه شئ آخرت مؤنث ذکر کا ذکر چې دا صفت ده د موصوف مقدره ده پاره و بالدار الاخرته هم یوقنون دلیل دا ده چې قران کریم کې الله بل ځای کې فرمایلی دي تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون اولئک دغه کسان چې متصف دي په دغه صفاتو خمسو سره کلک دی پاغه هدایت چې کم نازل دی د طرفه د رب د دوینا او دا کسان چې متصف دي په صفاتو مذکوره سره هم المفلحون هم دوی کامیاب دي بس ربط د دیات مخ کې سره هر کله چې مخ کې آیت کې ها خلق ذکر شو چې د قرآن درنا نه مستفید شوي وو د هغوی تذکره وشوه سره د صفتونو نه چې د نجات صفتونه دي اوس د هغې خلکو عقوبت ذکر کوي د دنیا او د آخرت د دنیا انجام دا دی علی هدی من ربهم دنیا کې په سمه لار رواني په غلطو بنځي د آخرت انجام دا دی و اولئک هم المفلحون فلاح به ورته حاصلی اولئک کی اشاره ده اسم اشاره ده مشار الیه صرف متقین نه دي بلکې متقین دي سره د صفاتونه
څوک به سوال وکړي چې اولئک په ځای ضمیر ولې نه ذکر کوه هم علی هدی من ربهم جواب دار چې اسم اشاره او ضمیر کې فرق دقه دی چې ضمیر راجع کیږي صرف مرجع تا صفات ورسره ملحوظ نه او اسم اشاره چې په دې سره اشاره کیږي مشار الیه تا هغه مشار الیه ته چې ماخوذ وي سره د صفاتونه نو معنا او مطلب د اسم اشاره دا دی چې دا وروسته انجام راځي چې هدایت من ربهم دی او فلاح دا متقیانو تعالی حاصله ده چې دا صفات پکې وي علت د دې انجام به صفاتی ذکر اسم اشاره ذکر کړي دا علامه بیضاوی دا خبره ډیر واضح ذکر کړي وضاحت سره اولئک دا کسان چې متصف دي په دغه اوصاف مذکوره او سره متمکن دی په هدایت چې د طرفه د رب د دوی نه ده علا هدن علا کې تمکن او استعلا ده تمکن کلکواله فلان علی الفرس پلان کې کلک ناس ده په اس باندې نو علا کې استعلام راوړو تمکن هم پکې راغی دی وجه نه بعض تفاسیر داسې تقدیر راوسته اولئک متمکنون علی هدی من ربهم کلکواله ور سره وای اعلی معنا بکی د دې تشبیه د هغه چا سره راغله چې هغه متمکنی په خپل مرکب باندې کلک او مرکب کلک نیولې یا خوا دې خوا کېږي تینې سیده رواني دوی دا سیده لکه هدایت چې د دوی مرکبي او په هدایت د کامیابی ځایونو ته دوی ځانونه رسي متزلزل نه دي چې کله خوځيږي یو طرف او بل طرف ته نه متمکن علی الهدایت دي هدن نکره ذکر کده تعظیم د پاره په یو عظیم هدایت باندې او د عظمت دلیل صد من ربهم چې دا هدایت د جانب د رب نه ده دا من ربهم دا صفت د هدن ده او دا دلیل د عظمت د هدایت ده دا هدایت ولی عظیم ده ځکه نازل من ربهم نازل ده د دوی د رب د طرفه و سوال دار چې دا سی جامع الصفات نوم د الله ولی نه ذکر کاو اولئک علی هدی من الله رب دلته ولی ذکر جواب دار چې دا هدایت د تربیه یو حصہ د نو رب ذکر کول مناسب من د ابتدا د پاره ده هدایت هغه ده چې منشأ د الله د طرف ابتداء د وحی په ذریعه یق هدایت عقلم کله سړی ته سم لار خی کنه غلط نه منع کوي خو کله کله سړی دوکم کی کنه واولائک او دغه کسان چې متصف دي په صفات او مذکوره او سره هم المفلحون هم دوی کامیاب دي اعاده بیا د اولایک وکړه اشاره دې خبره ته وکړه چې دا دواړه انجامونه دوی ته ثابت دي په طریقې د استقلال سره دا هم ضمیر فصل له څه د پاره راوړل شوی دی د دې د پاره راوړل شوی چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې روس تماره پر راځي دا خبر دے صفت نه دے یو دیمه پیدا دادا چې تاکید پکې راشي چې فائدہ د مسند ثابت د مسند الیه ته نه بل چاته فلاح و فائدہ د کنه دا ثابت مسند الیه ته د بل چاته نه دا به فائدہ د فصل شي دا یو قول شي دیم قول دار چې هم مبتدا ثانی دا
المفلحون خبر ده مبتدا سره د خبر نه جمله بیا خبر د اولئک د پاره ده دا به دویمه خبره شي فلاح څه ته وایي هدایت به په دنیا کې او فلاح په آخرت کې دا روح المانی قول ده هدایت متعلق ده د دنیا سره فلاح متعلق ده د آخرت سره ابن کثیر رحمه الله فرمای و اولئک هم المفلحون اے فی الدنیا والآخرہ فلا تعلق د دنیا او د آخرت دواړو سره ده دنیا کې بم کامیابی آخرت کې بم کامیابی علامہ نصفی وی هم المفلحون سمانا الظافرون بما طلبوا والناجون عما هربوا دوی کامیاب دی پاغه سچ سغواړي هغه به ورته ورسی او چې سنه تختی دا غي نه بخدای نجات ورکی دې ته فلاح وای دلته اعتراض دی هغه دا دی سوره اعراف یوصل نه او آیت کې مدق شان آیت ته اولئک کلنام بل هم ادل اولئک هم الغافلون اعاده د اولئک سوی د جملتین هم دق شان دی او هر په عاطف پکې نه دی راول شوی او دلته و راولل شو دا ولی سوال باندې پوښي اولئک کلنام بل هم ادل اولئک هم الغافلون جواب داده دلته خبرونه دواړه مختلف دي نو جملتینو کې تغایر راغی من وجین اتصال دی من وجین انفصال دی دغه موقع د عطفي اتصال دا ځکه دی چې د دواړو اولایکو نه کافران مراد دي مسند الیه کې اتحاد مسند کې اتحاد دی کل انعام دی په غفلت کې اولایکو هم الغافلون دوی غافل دي د انعام په شان د انعام مرادم دا چې غافل دي او د غافلون معنی هم دا چې انعام دي تاسو په دې پوه شئ شدت اتصال او دې د وجه نه هر په عاطف الته ذکر نه کو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون یقینا ها کسان چې کفر کړي برابر ده په دوی باندې ویرول ستا دوی لرا او نه ویرول ستا دوی لرا دوی ایمان نه راوړي مخکې د متقینو ذکر وشو دای 15 صفاتونه ذکر شو ورسره د هغوی د دنیا او د آخرت انجام ذکر شو د دنیا انجام دا والا هدم من ربهم د آخرت انجام دا اولئک هم المفلحون وز دې دوه آیاتونو کې الله د کافر مجاهر بیان کړي کافر مجاهر دا معنا چې زړه کې کافر دی په خلم کافر دی دا په مقابل شي دا غ مؤمن چې په زړه کې مؤمن دی او په خلم مؤمن دی دای داغی نه روسته ذکر کچه دواړو په منځ کې نسبت د تضادو دا دای بالکل ضد ده په دواړو مواردو کې دلته به اعتراض وارد شي هغه دا دی چې دلته عطف ولې نه کاو بل ځکه د مؤمنانو او د کافرانو ذکر دی او عطف یې کړی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم فجار د ابرار پسې ذکر کړی دی او هر په عاطف په ذکر کړی دلته ولې ذکر نک و ان الذين كفروا دا سی ولې ونه ویل جواب دار چې دلته اختلاف د جملتين د په غرضونو کې تباین ده پکې بالکل او التا تباین په الغرض نشت دلته تباین په الغرض څنګه ده التا متقیان او داوی صفاتونه او انجام ذکر شو د دې د پاره چې د کتاب صفته کاو هدل للمتقین نو داروسته خبرې بیا راغلي نو د اول د متقینو بیان د کم غرض د پاره وشو
چې د کتاب عظمت بیان شي او دلته اوس د هغوی د کافرانو بدي بیانوي غرض د کافرانو بدي بیانول دي د آیت مقصد دا دی نو تباین فی الغرض راغی او د دوو جملو په منځ کې چې هغوی په منځ کې تباین نو څوک حرف عاطف نه ذکر کوي اول ته ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم هلته د هغې دواړو جملو په منځو کې تناسب اتحاد فی الغرض و ځکه سوق د جملتینو د څه دپاره شوی دی چې بیان د جزا فی العقبا کیږي آخرت کې جزا ذکر کی جزا دا ده چې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم دواړه د یو غرض دپاره راوړل شي د دوی جزا دا ده او د هغوی جزا دا ده ځکه هلته حرف عاطف ذکر کړ کنو دا جمله څه شی واقع شوې ده دا جمله استیناب ده مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې سائل سوال کوي لو کان الکتاب کاملا لکان هدى للکفار ایضا که چرته کتاب کامل وی نو د کافرانو دپاره به هدایت وی نو دې آیت کې دا یې جواب دی کافرانو دپاره هدایت دی خو دلته عدم الهدایت چې راغلی دی د تمرد د وجې نه او د دې د وجې نه چې استیوا الانذار و عدم الانذار په دوی باندې دی قرآن خو د دې کافرو دپاره هدایت دی خو چې دوی ځان دپاره هدایت نه دی ګرځولی دا د څه د وجې نه د عدم الهدایت په دوی کې د تمرد او د سرکشۍ د وجې نه راغلی جواب شو نو اعتراض دی هغه دا چې تصدیر د جملې په ان سره ولې وکړو تاسو ویلی دي چې ان د تاکید دپاره ده او کل کلام مع منکر یجب توکیده او د متردد سره چې نو بیا پکې توکید مستحسنی دلته خو نه تردد شته او نه انکار شته د مخاطب د طرفه نو ان یې څه ذکر کړ دو جواب دي یو جواب خدا رہے چې دا په جواب د سوال کې راغلی دی او سائل دشي کل متردد سائل څنګه وي کل متردد نو د سائل د پاره تاکید سره جواب ورکول مستحسن دی دا تاسو په دې خبره باندې پوه شئ ځکه یې نه ذکر کړ دویم جواب دا چې مخاطب خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام شدت حرص و د ایمان د کافرانو سره سره د دې نه چې استوا د انذار او د عدم انذار په دوی باندې وا او عدم الایمان د دوی یقیني و خو بیا هم نبی علیہ السلام به دعوت ورکاو نبی علیہ السلام دا خوښه و چې دوی ایمان راوړي د نبی علیہ السلام دا حرص او خوښه د دوی د ایمان دا نازله شوه په منزله د انکار باندې نو ځکه ان ورسره ذکر کړ د موصول نه څوک مراد دي الذین کفروا نه څوک مراد دي یا خود مراد مخصوص کافران دی ازل کې الله ته معلومه و چې لا یؤمنون هغوی به ایمان نه دی راوړی یا تی عنادیان مراد دی عنادیان دیو جن علامه نصفی مدارک کې تقدیر داسې راوباسي ان الذین کفروا ستروا الحق عنادا خلق چې حق پټ کړی دی د عناد د وجې نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي کفرو د کفر نه ده کفر کفر څه ته وایي کفر په لغت کې ستر ته وایي پټوالی ته سورة الحدید کې دي کنه یعجب الکفار نباته په اصطلاح د شریعت کې څه ته کفر وایي الانکار عما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم عنادا وجهلا لفظ د کفرو قرآن کریم کې یو سلسلور نوی کرت راغلی کفر په معنا د شرک سرم قرآن کې راځي سورہ بقرہ 23 آیت کې کیف تکفرون بالله کیف تشرکون بالله دویم کفر په معنا د جهود سره سورہ بقرہ 9 آیت
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به معنی جحدوا به. درم کفر په معنا دا عدم شکر سره. سوره ابراهیم 2 آیت ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الته کفر په مقابله د شکر کې راغله. سرورم کفر په معنا د نفاق سره. سوره ال عمران 156 ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم. کفروا معنا نافقوا. پنځم کفر په معنا د ارتداد سره مرتد کېدل. سوره ال عمران 8 کفروا بعد ایمانهم معنا ارتدوا بعد ایمانهم. شپږم کفر په معنا لغوي سره راغلی چې ستر دی. سورة الحدید 6 آیت کې کمثل غیث اعجب الکفار نباتو. تعجب کې واچي زمیداران غیاګانې د دوی. هلته کفار زمیدارو ته کفار ویل شوي ځکه چې هغه دانې په پټو کې پټوي که نه. کفر په معنا د سحر سره هم راغلی. سورة بقره 102 آیت ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لیکن شیطانانو به جادوګری کوله او خلکو ته به جادوګری ښودله. نو کفرو په معنا د سحر سره جادوګرۍ سره. کفر څلور قسمه دی. یو ته کفر انکار وای، دویم کفر جحود، دریم کفر عناد، څلورم کفر نفاق. دا څلور قسمونه دي. کفر انکار دی ته وای چې الله بالکل نه پیژني او نه اقرار کوي، دې ته کفر انکار وای. کفر جحود دی ته وای چې الله په زړه کې پیژني خو په ژبه اقرار نه کوي، لکه ابلیس شو، یهودیان شو، دوی ته کفر جحود دی. دریم نمبر کفر عناد، هغه دا چې الله په زړه کې پیژني، کله کله په خوله باندې اقرار هم کوي خو مني نه. لکه ابو طالب کفر چې څنګه و، نبی علیہ السلام خو پوهېده دی که چې دا حق پیغمبر دی که نه، خو بیا یې اقرار نه کو. کله کله به اقرار هم وکړه که نه. اخره کې چې ورته دا ویل دي لولا الملامة هزار مثبت لوجدتني سمحا بذاک مبینا. که ملامتیا نه وی او د کنځلو ویره نه وی چې خلک به راپسې شاته کنځلې کوي، جینکۍ به ټپې ولي چې ابو طالب د دوزخ د اور نه وي. داسې مړ چې نبی علیه السلام فرمایل اختار النار علی العار، اور په پیغور غوره کړه. څلورم نمبر کفر نفاق دا دی چې په خولې اقرار د ایمان کوي نه په زړه، لکه کفر د منافقینو. سواء علیهم، سوا قرآن کریم کې لفظ د سوا 20 کرته راغلی. سوا اسم مصدر ده، مصدر استیوا ده، او دلته استیوا سوا په معنا د استیوا سره، استیوا په معنا د مستوین سره، مستوین سره. سوا په معنا د وسط سره هم راځي، دلته په معنا د استیوا سره ده. سوره صافات 55 آیت کې په معنا د وسط سره راغلی. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، جنتی بستر اوچت کیا بل مرګره به وګوري پی سواء الجحیم معنا پی وسط الجحیم، جهنم په منځ کې به بل مرګره پروت. یا بل ځای کې الله فرمایلی دی نه اجتماع پارک کې خذوه فاتلوه الی سواء الجحیم، ونی سیده وغرزوی ده الی سواء الجحیم معنا الی وسط الجحیم، منځ د دوزخ ته. دلته سوا په معنا د وسط سره. برابر د په دوی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم، ویرول ستا دی لرا او نه ویرول ستا دی لرا. سواء علیهم دا خبر مقدم دی او انذرتهم ام لم تنذرهم دا مبتدا مؤخره ده. اعتراض دی چې دلته خو بیا پیل مسندی لای راغله، جواب دار چې دا مؤول دی. سواء علیهم انذارک و عدم انذارک، او انذار و عدم انذار دا خو اسمونه دي که. سوال دار چې انذار و عدم انذار برابر دی، نو بیا د انذار فائدہ څه ده؟ نبی علیہ السلام ته حکم و چې انذار کوه.
فایده پکې څه شو؟ جواب دا دی چې فایده پکې نشته، خو په نسبت سره مخاطبینو ته او مبلغ او داعی ته خو پکې پیدا شته که نه. امر نبی علیہ السلام ته د انذار ځکه دی چې نبی علیہ السلام ته خو پکې پیدا شته که نه، چې ثواب به کېږي، فراغت د ذمې به کېږي، درجات به اوچتېږي. خو چې استوا ده دلته د انذار او د عدم الانذار دا په حق د چا کې ده؟ په حق د مخاطبینو کې ده. دلیل یې سره دلیل یې دا دی چې سواء علیهم، دوی ته برابره ده. علیکه یې ونه ویلې چې تا ته برابره ده، د علیکه په ځای علیهم وویلې، نو دې ته اشاره د استوا د انذار او د عدم انذار د دوی په حق کې ده، د مبلغ او د داعی په حق کې نه ده. انذار څه ته وایي؟ التخویف من عقاب الله بالزجر عن المعاصی، ویرول د چا دي د خدای د عذاب نه په منع کولو سره د ګناهونو نه، دې ته انذار وایي. بعضې وایي انذار مطلقي تخویف ته وایي، مطلقي تخویف ته. دا انذار متعدي کېږي دو مفعولونو ته، لکه سورة النبأ 40 آیت، انا انذرناکم عذابا قریبا، یقینا مونږ ویرو تاسو د عذاب نږدې نه. نو کوم مفعول اول شو؟ عذابا قریبا دا مفعول ثانی شي. یا سورة فصلت 11 آیت کې راغلی فقل انذرتکم صاعقة، نو کوم یو مفعول شو؟ صاعقت به مفعول شو، دلته به مفعول حذف دی. سواء علیہم انذرتهم العذاب ام لم تنذرهم العذاب، عذاب دا مفعول ثانی دی، دواړو کې حذف دی. لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. یادا سدا ان الذين كفروا لا يؤمنون، دا لا يؤمنون بخبر د ان نشي، الذين كفروا دا به اسم شي. سواء علیهم انذرتم لم تنذرهم، دا په منځ کې جمله راوړی شي د علت د حکم د پاره. هغه کسان چې کفر کړی دی عنادن هغوی ایمان نه راوړي. ولې ایمان نه راوړي؟ ځکه انذار او عدم الانذار استوا ده په دوی باندې، دا بدای علت د حکم به یو مقدم به. یا دا چې الذین کفروا اسم د ان ده، سواء علیهم انذرتم لم تنذرهم دا خبر ده. هغه کسان چې کفر کړی دی انذار او عدم الانذار دوی ته برابر ده. ولی برابر ده؟ لا یؤمنون به دغه علت، ځکه دوی اراده د ایمان نه کوي. لا یؤمنون معنا به داسې چې مستقبل کې د ایمان خیال نشته، دا به د هغې دپاره بیا علت. یا دا چې لا یؤمنون د مخکې سره سرابت نشته، دا به جمله مستانفه شي په جواب د سوال مقدره کې. دا انذار او عدم الانذار په دوی ولې برابر دی؟ ځکه هم لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي، نو ځکه په انذار او عدم الانذار برابر دی. استیناب بچ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. مهر لګولې دی الله تعالی په زړونو د دوی او په غوږونو د دوی باندې او په سترګو د دوی باندې لوی لوی پردې دي او شته د دوی دپاره لوی عذاب. د دې ربط مخکې سره څه دی؟ د آیت ربط مخکې سره دا دی، مخکې د کافرانو ذکر وشو سره د درې صفتونو نه، اوس د هغوی انجام ذکر کوي. دنیا معدم الایمان ذکر شو، لا یؤمنون، دا درې صفات قبیحه د کافرانو ذکر شو. اوس د هغوی انجام ذکر کوي. دنیوي انجام دا دی چې محرومین عن الایمان بی ختمه،
مهر به پې ولګي پردې به پې راشي محروم به شي د ایمان دا دنیوي سزا ده محرومیت عن ایمان او اخروي انجام یې دا دی ولهم عذاب عظیم لوی عذاب به یې ورته علامه محایمی تبصیر الرحمن کی او نور بعض مفسرین رب داسې ذکر کړي چې مخکې حکم ذکر شو چې لا یؤمنون اوس دا حکم د پاره تعلیل ذکر کیږي علت نو هغه داسې وایي اذ ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم اذ مقدر کئ نو گویا کې مخکې معلول ذکر شو چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولی نه راوړي اذ ختم الله علی قلوبهم ذکر الله مهر لګولې ده داغي په زړونو باندې وعلى سمعهم داغي په غوږونو باندې او پسترو کې پردي دي نو څنګه به ایمان راوړي تاسو به دې خبره پوښتنه خدا راجح قول نه دی ولی ځکه د ختم د پاره علت عدم الایمان دی اراده د ایمان نشته استعداد ځان له خراب کنه بیا په مهر ولګیدا که د عدم الایمان د پاره ختم او تغشیه چې په غشاوتن کېدا دا ورته علت شنه بیا خودی معذور شو کنه بیا عدم الایمان کې خودی معذور دي کنه په دې خبره باندې پوښي چې ایمان نه راوړي ځکه مهر په لګیدل چې مهر په ولګیدو ایمان نه راوړي نو بیا دوی سم ملامت دي نو اصل کې دا ده چې د ختم او د تخشیع علت عدم الایمان ده نه دا چې عدم الایمان معلول دی او ختم او تخشیع ورته علت ځکه بیا خو د دوی عذر وشي کنه تاسو په دې خبره پوه شئ لفظ د ختم قرآن کریم کې درې کرته ذکر شوی یو ختم دی یو تبع ده تبع مهر ته وایي طا با عین او ختم مهر ته وایي خو فرق پکې شته فرق پکې دا دی چې تبع هغه مهر ته وایي چې هغه صفت طبیعي او جبلي د سړي وګرځي ډېر خښ شي او ختم هغه ته وایي چې ډېر خښ شوی او طبیعي او جبلي صفت د بنده نه ګرځېدل پې پوه شئ الله تعالی د مؤمنانو د دې کافرانو د زړونو لس صفاتونه قرآن کریم کې ذکر کړي انکار ذکر کړه چې زړونه انکار کوي سورہ نحل 2 شاید قلوبهم منکرة وهم مستكبرون زړونو صفت انکار ذکر دویم د زړونو صفت حمیت ذکر کړه ایمان ذکر نه راوړي چې غیرت ته پکې دی مونږ کې غیرت دی سورہ فتح شپږ اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمیة الجاهلیة جاهلانه غیرت دی حق نه استفاده نه کو دته بز اوس کینم دنه بز سجده کوم دا جاهلی غیرت دوی کې هم د قشان دیم انصراف د دې د زړونو صفت کې ذکر شوی سورۃ توبه یو سلوي شاید ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بیا دیو ګرځي د خدای د دې زړونو واړول څلورم قساوت سورہ زمر 2 شاید فویل للقاسیه افسوس دغه خلکو د پاره چې کلک دي قلوبهم من ذکر الله د دې زړونه د خدای د ذکر نه یا ثم قست قلوبکم موت د دوی د زړونو صفت ذکر شوی دی سورۃ الانعام یو سل 2 شاید او من کان میتن فاحییناه رین د دوی د زړونو صفت ذکر شوی سورہ متففین سوارلس کلا بل رانا علی قلوبهم مرض د دوی د زړونو صفت ذکر شوی دی سورہ بقره لسم آیت فی قلوبهم مرض زیق تنگواله د دوی د زړونو صفت ذکر شوی دی سورہ انعام یو سل 25 ومن یرید ان یضل یجعل صدره ضیقا الله د سینه تنگ کی
تبه هم راغلی ده لکه الله وی فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون دا الله صفتونه د دې د زړونو ذکر شوي دلته ختم ذکر شي زړه باندې مهر لګېدلی قلوب او په غوږونو قلوب مقدم کړه په سمع او بصر باندې دا ولې ځکه دلته مقصد دا دی چې دوی کې ایمان نشته او محل د ایمان قلب دی نو اول قلب ذکر محل خالی دی او سمع او بصر دا خو وسایل دي قلوب جمع د قلب د زړه ته وایي زړه ته زړه ورې ویل انه یتقلبو ځکه اوړي راوړي کړه بزړونو باندې مهر لګېدلی دی مهر کله به قلب ذکر شي مراد به ترېنه ټوکړه د غوښې لکه دلته یا په سوره بقره 90 آیت کې التعالی فإنه نزله على قلبك د قرآن نازل کړی ستا په قلب باندې کله به قلب ذکر شي مراد به ترېنه عقلي لکه سوره قاف 30 ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ای عقل محل د عقل قلب دی او که دماغ دی بعضې وایي محل د عقل قلب دی بعضې وایي دماغ دی تطبیق پکې دا دی چې محل قلب دی خو اثر په دماغو کې دی مدرک دماغ هم دی او قلب هم دی خو محل اصلي قلب دی قلب نه قلوب باندې مهر ولګېد وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی سمع په معنا د قوت سامعې سره لکه دلته په معنا د غوږونو سره لکه سورة النحل 88 وجعل لكم السمع والابصار والافئده دریم په معنا د مسموع سره که سوره شعراء کې راغلی دی یلقون السمع واکثرهم کاذبون سمع په معنا د مسموع سره مسموع غورځي سبوري خلکو ته دروغ نه کوي په معنا مصدری سره هم سمع راغلی دا اورېدل سوره یهود 60 آیت ما کانو یستطیعون السمع وما کانو یبصرون دوی طاقت دا اورېدلو نه لري او نه څه ویني د سمع په معنا مصدری سره ده وعلى ابصارهم غشاوه دا جمله پهلیه شو مخکې وعلى ابصارهم خبر مقدم دی غشاوتن مبتدا مؤخره دا بله جمله ده په سترګو د دوی باندې پردي دي غشاوتن دې کې دا تنوین د نوعیت او د تعظیم دپاره دی عظیم پردي دي یا یو قسم پردي دي چې موږ له نه دي معلومې خدای له معلوم څنګه دي موږ له ښکاري نه پردی دا په سترګو لګېدلي اوس سوال دا دی چې د زړه او د غوږونو سره ختم ذکر کا او د سترګو سره پرده ذکر کړه دا ولې جواب دا دی ختم مضبوط شی دی او پرده خو مضبوط نه دی که نه دلته واچو تانه لري او ختم خو دا دی چې غوږ به دې هم بندېږي او زړه به دې هم بندي نو جواب دا دی چې ادراک د قلب او ادراک د غوږ دا د من کل الجوانبی قلب کې چې ته ادراک کې هم د هر طرف نه کېږي او غوږونو کې چې ادراک کېږي دا هم د هر طرف نه کېږي نو هغوی مضبوط بندول پکار او مضبوط بندېدل ختم دی او سترګو کې ادراک خو صرف مخامخ کولی شي شاته او دې طرفونو ته سیزونه خو ته نه ګورې که نه نو بس هلته معمولي پرده درته راوغورځېدل هم بس ټیک ده مخه به دې بنده شي بیا څه نه ویني نو ځکه هلته غشاوت تغشیه ذکر کړه دلته ذکر نه کړ چې وعلى ابصارهم غشاوه چې راوه د استیناب دی او که جمله مستانفه ده او که عاطفه ده سوره جاسیه کې ذکر دی چې دا استیناب وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه ابصار په معنا د بصیرت د زړه سره هم راځي لکه سوره ال عمران 14 آیت کې ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار خاوندانو د بصیرت ته بصر د سترګو نظر ته وایي بصیرت د زړه نظر ته وایي په زړه یو څیز ویني کله به ابصار په معنا د قوت باصره سره راځي
سورہ انعام یوسل دریات لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. الت ابصار په معنا د سترګو د نظر سره. ولهم عذاب عظیم، او شته د دوی د پاره عذاب لوی. د عذاب د پاره قرآن کریم کې مختلف صفتونه ذکر شي. علیم، عظیم، شدید، مهین، سو، اشد، حریق، مقیم، خلد، هون، خزیہ، غلیظ، قریب، غیر مردود، الادنا، الاکبر، السعیر، عذاب واسب، حمیم، سموم، جحیم. دا ټول صفتونه د عذاب قرآن کریم کې ذکر شوي. دلته عظیم ذکر کړي. د عذاب په صفتونو کې دلته عظیم ذکر شو. دوی د پاره عذاب دی لوی، لوی عذاب دی ورته. دلته به اعتراض وارد شي. هغه دا چې قلوب او ابصار جمع ذکر کړه، نو دا سمع ولې مفرد ذکر کړو؟ که مفرد ښه وی نو په دې نورو ځایونو کې به هم ذکر کړی وی، او که بد وی نو سمع یې ولې مفرد ذکر کړ؟ جواب دا چې سمع کې معنا مصدري ملحوظه ده، نو هلته تسنیتوب او جمعتوب ته ضرورت نشته. مصدري مصدر و هغه نور مصادر نه و، نو ځکه هلته جمع ذکر کړي. دویم جواب دا چې عبارت په حذف د مضاف سره دی. ختم الله علی قلوبهم وعلى حواس سمعهم وعلى ابصارهم، نو حواس خو بیا جمع ده که مضاف کړی دغه ورته. او سمع قوت سامعه په ابصار، دا دواړه آلات د ادراک او د علم دي، آلات دي، وسایط. سمع په بصر ولې مقدم کړه؟ په علم کلام د علماء اختلاف دی چې قوت سامعه غوره ده که قوت باصره. بعضې وایي سامعه غوره ده، بعضې وایي باصره غوره ده. خو دومره زده کول پکار دي چې د قوت سامعې نه پیدا اخیستونکي خلک ډېر دي په نسبت سره د هغې نه چې باصرې نه اخلي. باصره کتاب به وګوري، مطالعه به وکړي، نو دا خو لږ خلک دي، او خلکو بیان اوري، نو دا خو ډېر خلک اوري. دویم دا دی چې دوه غوږونه دي او دوه سترګې دي ګورئ، خو مدرکات د دواړو چې کم دی جدا جدا دي. د بصر مدرکات کم دي په نسبت سره د چا؟ د سمع. ځکه دا د دې ځای نه د پردې شاته هم اورېدلی شي، غوږونو نه پیدا، بل ځای کې تناسم اخیستی شي، او سترګو نه خو بل ځای کې فایده نه شي اخیستی. دې د وجې نه سمع مقدم کړه په بصر. شته د دوی دپاره، د دې کافرانو دپاره عذاب عظیم، لوی عذاب، ځکه کفر یې لوی دی. درود شریف اللهم صل